مسأله دا ده چې دا یوه موضوع ده. نن موضوع بله ده حب الرسول. امام بخاری رحمت الله علیه باقاعده په دا باندې ترجمه الباب قایم کړی دی چې د پیغمبر سره محبت د ایمان په اعلی اجزاو کې دی. پیغمبر سره محبت د ایمان د اعلی اجزاو نه دی. ځینې علما خدای چې جوز د ایمان دی چې محبت د پیغمبر سره د نه وي ته کافر یا مسلمون پوته نه وي. امیش د احناف رای دادو چې نه دا مکملات ایمان نه دی، ایمان اهم جز دی. پیغمبر د خدای حدیث فرمایي لا یؤمن احدکم حتی احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین. یا والناس په مختلف عبارات سره دا حدیث راغلی دی. د الله رسول فرمایي چې تر پورې څوک مسلمان نشي پیدا کېدلی، جوړېدای نشي چې زه ورګرون نه ودا امتي ته تر پلور نه تر الودا نه تر ټوله خلک نه. یدې خو بیا معنا دا شوله چې میشتو ظاهره خبره ده چې داسې ډېر خلک دي چې پیغمبر دره نه درګورو لکه زامن یا الودي داسې که نه. دغه معنا بیا دا شوه چې میشکا پیرون شوي. دې حدیث خو بیا دا معنا کېږي یې چې نه دا حدیث موجه ده. یو لره په دا ټکي بیا سر خلوص کا سبو مې دا حدیث بیانوي بیا ته چې زه کافر شو نه. دا حدیث معنا دا ده چې یاره څوک پیرا مؤمن نشي پیرا مؤمنونه وي. یې څوک تر پوره مؤمن نشي چې زه تر دنه ورګرون نه وه تر خپل زوی تر خپل پلور تر ټوله خلک نه. دا د الله رسول فرمایي یعنې مؤمنو نشي پیرا مؤمنو نشي. په دا خو میشتو چې چا سره سړی نه خوښوي چې میش نیمګړی نه وي. خو مود ګوټ خو یې خیرالله خانه که چېرې هم دا دعا کړې وای بیا هم میش ویلی چې نه میش پیرایي نو میش مود ګوډي. بله توجیه علما یې دغې دا کړی دي چې نه محبت نه د مینې نه مقصد څه دی. مینې نه یا محبت نه محبت عقلی یا شرعي مراد دی دیاته دا د هر کلمې ویونکي په فطرت شته لهذا میش په دا کافرو نه وي که چېرې چا د پیغمبر په خپل الودا په کورول او په خلک نه ورګرونه. بهرحال دا و د الله رسول